بیگانی سبکی مود فعل معروف ولا سبک یلو فعل ماضی معروف مثبت ورکیه هغه خاص یل چې ځکه څه ماف نه وي داخل ما نفیه. اوس مخته ورسره ګورئ فعلنا نون متکلم ولا نون څه ده الف نه دینه بعد دا مویل او بیا مرکې صیغه خیلی څه دا صیغه دي دپاره استعمالیږي دا صیغه دي دپاره استعمالیږي. اوس مخته مو سره شه د اثبات فعل ماضي مجهول اثبات یایل شي د سیال شي مثبت فعل ماضي مجهول د سیال شي مثبت فعل ماضي نامعلوم نامعلوم یل شي مجهول یل شي. دی ولا صيغه تاسو ګورئ دی ولا صيغه په باره کې مو څیلیو څه دی فعل په وزن باندې رسیدي هر باب نه هغه باب نصراوي هغه باب سمعاوي که حسیباوي که هغه کروماوي کوم یو باب هم وي فعل په وزن به روالي لکه زور باونه رسی باب ضربانه باب فتحانه فتح رسی باب نصرانه نصر رسی باب کرومانه کریم رسی باب سمعانه سمع رسی ټول نه یک یو وزن ده. اوس ته ګوره فعل دا دی واحد مذکر غایب د پاره شوله فعلا دا شی د پاره شوله تسنیه د پاره شوله واحد مذکر غایب کې خو څه د خبره نشته بس ډایرک لام د بیور کې ضمیر وي تسنیه کې پیژندګلې ده کته د څه فعل فعل غلطه شوله خبر ځکه تسنیه کې بالی پر باس یا الفاظو کې فعلا د زنه خلص کله گردان کې به دسی فعلنا 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 خو نه دي کنه یو فعلنا ده ډایرکټ نون ویلو دا جمع مؤنث غایب شوله به دسی فعلنا دا اوس شولو جمع متکلم شولو. وجعلنا السماء سقفا محفوظا الله تعالی څه فرمایي اسمان موچت جوړ کړ دسه وجعلنا السماء دې کې نون متکلم ده کتب جمع مؤنث نون والی کې غلط شولو. فعلوا فعلوا کې وګوره اخر کې واو د علامت د جمع د پارسی د فعل دغه واو سره بالی فعل کې اخر کې کله د صيغه څه لیکله چوتل زوري بواله کې اخر کې بالی سره لیکي بل د فعلت واحد مؤنث غایب دی علامه شد اخر کې تا ساکن رسی غړوندی ولا ترسی معلوم کې اندر رسی فعلت فعلت صرف دی کې اول شی مضمومی فی بنی ارمشا فیش رسی مجهول کې تسنیه د پر سلامه د فعلتا الف شولو تینا بعد از کې فعلت وو د خیل شنه فعلت الف نشیل خالف مو سره ټچ کتاب سره به شر وړي مفتوح راوړي فعلتا فعلنا فعلنا بیا ډایرکټ فعلنا نشیل فعلنا بس نون د جمع متکلم ده فعلتا اوس فعلتا کې تا د پوسنه په زبر وي زبری تا د چته کې واکه طلب وي شباز دا مذکر حاضر صيغه ده واحد مذکر حاضر. فعلتما توما 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 کوم ذکر رسی توما توما دا دی چې شی ولې دا دی مذکر تسنیه حاضر صيغه جوړیږي انداس مؤنث کیا د جوړیږي فعلتی فعلتما د دوړو وزن یو ده مؤنث او تل شي فعلتما قتلتما جعلتما بس د سور بس لټوا بیا بل د فعلتم تم څه کوم ذکر روشي دا بس به شد تم سروشي اردو له تم څه ده تم یها پر هو د تم لپس کربی کی شي پر ټاچو کوئی شصدا د جمع مذکر حاضر صيغه ده جمع مخاطب مذکر صيغه صدا بس به ډایرکټ پیګه فعلتم خو اصل کې دو فعلتم او واو نه حذف شو د واو سره نشیل فعلتم ده بس فعلتم چې ته کې رسی بس به د علامه شو فعلتم فعلتم جعلتم بل د فعلتی تاسو کنه مذکر ولا استعمالی ده 27 ولا زیر شولو تا مکسور وتل شي زیر ولا تا سکم ذکر د استعمال شي پوه شز د مؤنث حاضر صيغه ده واحد مؤنث حاضره فعلتم دوړ د پاره شوندې بس فعلتن سکم ذکر نون مشدد روشي صيغه کې د جمع مؤنث حاضر صيغه وی فعلتن یو خنون سکیلا د غزون ته خبره ل افعلن وجدي تابعته یک اساس د جمع مؤنث صيغه ده اخ ځون ته خبره نون سکیلا ان شد ولنون د ذکر ډایرکټ تا پسې لګیدل د ځون ته نون ده
بل د فعلتو فعلتو پیش ولا تاسو کوم ځای کې راشي که نه مضمومه ته دا د واحد متکلم صیغه ده هغه ښځه کیدل شي نره کیدل شي فعلتو داسې هل شي موی ښځې سره کور شوه د سړي سره شوه د وګوره داسې دواړه معنا بسل شي فعلنا نون الف نه اخر کې راشي بیا دا د جمع متکلم ولا صیغه شوه چاهې ښځې که نرون وي دوو تایل شي درو تایل شي ډېرو ته استعمالیږي نه دا اوس طریقه شوله اوس دې کې د اخر کې د کوم شیون دی که دا ته ونه لرې کې بیا صیغه نه پتې کېږي فعلا تسنیې صیغه ده که نه فعلا الف ته ونه لرې کې بیا خو نه هغه فعلا وال ولا جوړ شو که نه بیا واحد ته تسنیې پاته نه لګي فعلو ده که دې نه ته د واو لرې کې فعلو چې شي نه جوړېږي فعلت نه څه تی لرې کې ما فعله ولا صیغه واله ولا جوړه شوه فعلنا اوس د شی ته پېژندګلۍ کوئ بس دې ځای کې درې ورې تا راغلې ده یو کې زبر رسي بلکې زیر رسي بلکې پیش رسي که چېته کې زبر تی کې راغلو صرف تاوه بیله تر بیله نه که بیله تاوه زبر پر راغلو دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده که بیا زیر پر راغلی بیا واحد مؤنث حاضره شوه که بیا پیش پر راغلی دا واحد متکلم صیغه شوه که بیا اخر کې نون راغلی که الف سره نه وي بیا د جمع مؤنث غایب صیغه شوه که الف سره راغلی بیا به د جمع متکلم صیغه وي که بیا اخر کې الف راغله ده نه الف بیا په څو ځایونو کې رسي ګوره که ډایرک فعل وزن پسې یا فعل وزن پسې الف راغلی فعلا فعلا بیا دا د تثنیه غایب صیغه شوه تثنیه مذکر غایب که بیا تی پسې الف راغلی فعلتا فعلتا وګوره دا بیا د مؤنث غایب تثنیه صیغه شوله که بیا میم پسې الف راغلی میم پسې فعلتا کې اشتې الف شتو که نه فعلا کې الف شتو خو څه تی پسې الف راغلی نه میم پسې بیا هغه بېله سیه ده فعلتو ما وګوره میم پسې الف راغلی دا بیا د مذکر یا د مؤنث حاضر تثنیه صیغه جوړیږي ښځې نر دواړو دپاره استعمالیږي بس څونه طریقه شوله توم خیله که اخر کې نون مشدد راغله او بل چې شي ولا نون نه وي لکه نون سکیله نون خفیفې ولا بحث نه وي ساده په د نون شدي راغلی نون شدي شد ولا نون دا بیا د جمع مؤنث مخاطب صیغه شوه ټیک شوه که صرف ساده نون راغلی بیا دا د جمع مؤنث غایب صیغه شوه که بیا نون الف نه راغلی بیا د جمع متکلم صیغه شوله وشوه دا خبره حل شوه بل ورکې ګورئ که تا مفتوح راغلی زبر ولا دا د واحد مذکر صیغه شوه که بیا مکسوره راغلی یعنې زیر ولا بیا د واحد مؤنث حاضر صیغه شوه که بیا مضموم راغلی پیش ولا پیشي نه بیا دا د واحد متکلم صیغه شوه دا مزده شو چال بل چال زده کې که اخر کې الف راغلی دا الف په څو قسمه باندې ده که ډایرک فعل پسې الف لګېدلی نه دا د تثنیې غایب مذکر صیغه شوه لکه فعلا فعلا وګوره لام پسې ډایرک الف راغلی که بیا داسې تی پسې الف راغلی فعلتا نه فعلتا اوس وګوره فعلت فعلتا دې ځای کې تی پسې ډایرک راغلی دې ځای کې خو بل څه نشته که نه لام تی پسې راغلی نه دا د چې شي علامه شوه دا د تثنیې غایب مؤنث علامه شوله که بیا دا الف میم پسې راغلی لکه فعلتما فعلتما دا د مؤنث او د مذکر تثنیې حاضر صیغه ده که بیا داسې وشوله څه تا ساکین راغلی څلور قسمه تا تاسو ویله که نه یوه مفتوحه یوه مکسوره یوه مضمومه تېره شوه یوه ورکې ولیکه تا مسکونه منه ساکینه تا ساکینه ولیکه دا بیا د واحد مؤنث غایب علامه وي نو په دې طریقې سره تاسو پېژندګلۍ کوئ